مولا ببر لیکلی تراویح څه شی تراویح ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به یې ونه ښایي چې پلار دې راپاڅي مړ او نیکه دې راپاڅي مړ و امام بخاری راپاڅوي مسلم راپاڅوي ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې د تراویح نوم دا درته دې دپاره ویم کني دې خبرو نه خلق فساد جوړوي خو زه یې ویم دې دپاره چې دا خلق دې لږ پوه شي ته به د تراویح نوم کوه دې خودل خدا ګزو دا میدان دا تراویح ټکی به کتاب کی مولا لیکلی باب التراویح دا به چا لیکلی الرحمن الرحیم یو څو ورځې مخکې یو کلیپ ستاسو سره ما شیر کړی و د منیر شاکر په حوالې سره چې هغه د معراج د واقعې نه انکار کړی و او بیا د هغې نه مخکې یو کلیپ یې دا هم مخې ته راغلی و چې 20 رکاته تراویح نشته دی او 8 رکاته که څوک کوي او که څوک په هغې باندې 40 رکاته کوي او که څوک 45 کوي که ټوله شپه څوک عبادت کوي او هغه دا تهجد او تراویح دا دواړو ته یو نوم ورکړی دی چې دا د یو څیز نوم دی او هغه وایي چې یاره دا سنت موکده نه دي بلکې دا نفل عبادت دی چې څوک یې په څنګه طریقه سره کولی شي نو کوي د هغې ته زه دا جواب ورکول غواړم او د دغې وجې نه ډېر خلک ګمراه طرف ته روان دي ډېر خلک غلط طرف ته روان دي د خلکو سوچ غلط که د خلکو په عباداتو کې هغه فرق راوسته 20 رکاته تراویح چې بچا کولی هغه دا تراوونه خراب کړه تراوونه کټار کړه نو رسول الله مبارک په دې باندې احادیث موجود دي او په دې باندې باقاعده د صحابه کرامو اجماع موجوده ده چې صحابه کرام په مسجد نبوي کې راجمع او هغه د تراویح د منځ انتظار کاوه بعضې صحابه کرام جدا جدا ولاړو هغه ځان له منځونه کول په دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه ټول صحابه کرام چې هغه د قرآن مجید د ټولو نه لوی قاری په هغه وخت کې حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ د هغې وروسته ودرول او په هغه مسجد نبوي کې هغې ټولو د امام د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ وروسته 20 رکاته تراویح وکړلې او 3 رکاته ویترې په جمع سره ادا کړه نو که چېرته 20 رکاته تراویح نه وی نو په دغه ځای کې خو ډېر زیات صحابه کرام ولاړو او صحابه کرامو په مخکې چې به غلط کار کېده نو هغوی به د هغې منع کوله باقاعده به یې هغې ته د هغې مخنیوی کوله نو په کار دا و چې دغې 20 رکاتو تراویحو مخنیوی هغې کړی وی او رسول الله مبارک په خپله باندې 3 ورځې هم د صحابه کرامو ته په جمع سره تراویح ادا کړي دي او بیا چې کله 4مه ورځ شوه نو په کثرت سره صحابه کرام راله او رسول الله مبارک قصدن د کور نه بهر ته نه وروته صحابه کرامو ته ورغلی نه چې هغې ته 20 رکاته تراویح ادا کړې وې جمع وله کړې وې د تراویحو نو صحابه کرامو په رسول الله مبارک پسې راله صحابه کرام د رسول الله مبارک دروازې وټکوله او راله صحاب رسول الله مبارک چې کله بهر ته راووته نو رسول الله مبارک ورته دا ارشاد وفرمایه چې تاسو ته ځکه زه نه یم راوتی چې زما په زړه کې دا یره وه چې تاسو دومره په شوق او ذوق سره راغلی یئ هسې نه چې دغه سنت عمل الله تعالی په تاسو باندې فرض نه کړي د دې وجې نه تاسو ته ما دا تراویح چې کوم دی نو دا په جمع سره ادا نه کړئ او موطا امام مالک کې هم دغه یزید بن رومان رحمت الله علیه د هغې نه هم دا روایت دی چې عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې په رمضان المبارک کې خلکو د جمع سره د 3 رکاته ویتر چې ورسره سره کې نو 23 رکاته تراویح چې کوم دی هغه په جمع سره ادا شوي دي سره د 3 رکاتو ویترو نو زه حیران یم چې یاره دا سړی چې کوم دی دا څنګه په کوم بنیاد سره دا خبره کوي چې 8 رکاته تراویح دي او دا تراویح چې کوم دی دا نفل عبادت دی دا نفل عبادت نه دی پتا وایي شامی کې هم
دیتا سنت مؤکده ویل شو دی تراویح ته سنت مؤکده ویل شو دی. د دې حکم دا دی چې بغیر د عذر دا چا پرې خو دی نو هغه سړی باقاعده ګناهګار دی ځکه چې د سنت مؤکده پرې خو دی. نو او بل دی خو چې کم دی نو د علم نه دا خلق چې کم دی دا باغی دی په علم هم نه پوهیږي. که تاسو سوچو کوئ د عربی په لغاتو کې هم دا تراویح اصل کې راوته دی د ترویح نه او ترویح ویل کېږي څلورو رکعاتو ته څلورو رکعاتو ترویح ویل کېږي. اته رکعات شي نو هغه به ترویحتان شي. کله چې د اتو رکعاتو نه زیات شي او 12 رکعات شي نو هغې ته به ترویحات ویل کېږي. او چې کله بیا د 14 رکعاتو نه زیات شي 20 ته ورسي هغې ته تراویح ویل کېږي. نو د دې لغاتو نه هم دا خبره ثابته ده. خدا خلک دا ړانده دي او په ړندو کې وایي چې یوه سترګه د چا روغی نو هغه بادشاه دی. نو دا هغه قصه در دیو ده چې دا خلک ړانده دي د علم نه خبر خلک نه دی. او دغه شان دا ټول احادیث چې کوم دی دا په مختلفه کتابونو کې په موطا امام مالک کې هم دا راغلي دغه خبرې. دغه شانتې په مرقات المفاتیح کې هم دا راغلي. مصنف ابن ابي شیبه کې هم دغه معجم طبرانی او بیهقی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې په رمضان المبارک کې رسول الله مبارک کو فرمایل چې په رمضان 20 رکعات تراویح دي په رمضان المبارک کې د جمع سره بغیر د 3 رکعات ویترونه د 3 رکعات ویتر چې ور سره کې نو دا بیا 23 رکعات شي. دغه شانتي مختلفه روایتونه د دې د سنیت چې کوم نه سنت مؤکده اغام د دې ثبوت شته. دغه شان د دې صحابه کرامو د دې اجماع هم د دې خبرې ثبوت چې کوم نه هغه راوته دي چې په هغه وخت کې صحابه کرامو په مسجد نبوي کې دا اجماع وکړه په دې خبره باندې تر دې وخت پورې دغه اجماع دا تسلسل دار روان دی. که تاسو سوچو کوئ مسجد نبوي کې دغه اجماع وشوله او د دغه اجماع نه بعد چې کوم دی نو تر نن تاریخه پورې چرته په مسجد نبوي کې د 20 رکعاتو نه کمې تراویح نه دي ادا شو. نو ستاسو د ټولو خدمت کې عرض دا دی چې داسې خلکو نه ضرور ځان وساتئ چې هغه تاسو ګمراهۍ طرف ته راکاږي هغه تاسو بد لارې طرف ته راکاږي او هغه تاسو د عبادت نه هغه تاسو منع کوي د عبادت نه تاسو لرې کوي. نو تاسو ضرور د دې خلکو نه ځان وساتئ او زما دا کلیپ چې کوم دی دا ورته ورسوئ.